सूरत المجادلہ آیت نمبر 5 اول رکوع اتشتم سپارہ صفحہ نمبر 2 دی سپینو سپاروں کی 4 نمبر دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم سورة المجادلہ آیت نمبر 5 اول رکوع اتشتم سپارہ تاسو لیاد شي پرونه سبق خلاصه زمونږ داوا د زهار متعلق زهار دې ته ویل کیږي چې خاون خپل ښځې ته داسې تشبیه ورکړه د مور سره د خور سره او یا د لور سره نو دې ته چې کوم دی په شریعت کې زهار ویل کیږي خاون اولګي دو ښځې ته وویل چې انت علی کظهر امي ښځې ته په ما باندې زما د مور په شانتي او د دین چې کوم دی د سړي د خاون مراد د طلاق وي نو دې باندې به طلاق واقع کیږي او که چرته د دین مراد د سړي هغه د ښځې نه چې کوم دی په ښځې باندې د طلاق نیت نه وي بلکې دا دې دپاره وي چې زه د ښځې عزت کومه لکه په شان د مور نو بیا به چې کوم دی د دې نه به طلاق نه واقع کیږي یو سړي چې کوم دی خپلې ښځې له دغه شانتي الفاظ وویل د دې څه کفاره ده نو د دې چې کوم دی 3 کفارات دي او په دغه 3 وانو کې یو به چې کوم دی د سړي له په دې کې اختیار دی چې کوم دی پوره کولی شي نمبر 1 دا دی نمبر 1 چې غلام به ازادي او که چرته غلام نشي ازادولی نو دا به چې کوم دی 15 روزې به ساتي پر لپسې او که چرته روزې هم نشي ساتلی نو دا به چې کوم دی 15 مسکینانو ته خوراک سکاک به ورکوي دا پرونه سبق زمونږ خلاصه وه د دې چې کوم آیتونه دي آیت نمبر 5 په دې کې الله تعالی کم خلق چې د شریعت د حدودو خلاف ورزي کوي مخالفت کوي د هغې دپاره سزا الله پاک مقرروي حدود څه ته ویل کیږي حدود ویل کیږي د شریعت سزا شریعت چې کوم دی یو حکم نازل کړی دی اور بنده چې کوم دی هغه حکم ونه منلو نو شریعت په هغه باندې سزا مقرروي اوس یو بنده دغه سزا نه دغه حدود نه چې کوم دی مخالفت کوي نو الله فرمایي چې وللکافرین عذاب مهین او دې چې کوم دی اخا ان الذين يحادون الله ورسوله نو دلته چې کوم دی الله تعالی د احکاماتو مخالفت کوونکو ته چې کوم دی زجر بیانې دې د وجه علماء دې ځکه چې کوم دی لیکلي دي پدې کې هغه بچیان هم شامل دي چې د الله تعالی د حدود مخالفت کوي او داسې قوانین جوړي چې هغه ته نوم د قانون ورکی هغه هم په دې آیت کې شامل دي او هغه یو قانون چې کوم دی جایز دی چې هغه د الله تعالی د کتاب او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سنت موافق وي نو هغه قانون چې کوم دی بیا فالو کول پکار وي نو په دې آیتونو کې د حدود او د مخالفت چا کړی دی د هغې دپاره سزا په دې کې مقرر ده ان الذين بشككم خلق يحادون الله ورسوله مخالفت کوي د الله تعالی او د هغه د رسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوبیتون دی بذلیل کړي شي کما کوبت الذين من قبلهم لکه چې څنګه ذلیل کړي شوي وو هغه خلک چې من قبلهم الذين وړاندې وو وقد انزلنا آیات بینات او بېشکه نازله کړل مونږه آیتونه واضحه وللکافرین عذاب مهین
او کافرانو د پاره عذاب دی رسوا کوونکی یوم یبعثهم الله جميعا وکم ورځ بچ دوی را پاسوي الله تعالی ټول پټول فینبئهم بیا به اخی دوی ته بما عملوا هغه څه چې دوی وکول دې د الله تعالی علم معلومیږي بنده به کوم دی په دنیا کې بلا شي ګناهونه دا سکړي چې دا بنده نه بهیر وي او چې کله په ورځ د قیامت دا بنده را پاسي نو الله پاک به دې بنده له کوم دی خپل ګناهونه مخامخ کی چې بنده نه دا د ګناهونه په دغه ټیم کې شوي دي احصاه الله ونسوه سنبال ساتلی دي الله تعالی ونسوه او دوی هیر کړی دي دا نو بنده چې کوم دی د خپل ګناهونه هیر شوي دي او الله پاک دا بالکل سنبال محفوظ اګدلی دي والله على كل شيء شهيد او الله په هر شي باندې گواه دی آیت نمبر 7 علم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض د الله تعالی ذات چې کوم دی دا هر ځکه حاضر دی د الله تعالی چې کوم دی د بنده قول او فعل دا نشي پټې دي قول دي ته ویل کیږي د بنده خبره دا د الله تعالی په علم کې دي او دغه شان دي د بنده فعل ویل کیږي کار ته یو سړی چې هر قسم کار کوي او د دې علم چې کوم دی الله پاک سره دی په هغه کې چې کوم دی نمبر 1 شي چې کوم دی الله تعالی مشوره یاد کړی دا یو مشوره داسې ده کدا د الله تعالی خلاف تا او یا چې کوم دی د الله تعالی د دین خلاف نه ده د یو ښه کار د پاره چې کوم دی بنده خلق را جمع شوي مشورې کوي نو الله فرمایي چې په دغه مشورو کې چې کوم دی زه شامل یم خلق را جمع شوي دي 3 کسان نو الله وی چې سلورم پکې زیما او خلق را جمع شوي دي سلور نو الله وی چې پنځم پکې زیما او دغه شانتي الله تعالی فرمای چې خلق را جمع شوي دي شپږ نو اوم پکې زیما او یا د دې په تعداد کې کم دي مثلا یو 2 سړي را جمع شوي نو دریم پکې الله دی نو بدیزه کې چې کوم دی د الله تعالی علم معلومیږي چې د الله تعالی علم او د الله تعالی ذات د بنده سره چې کوم دی هر وخت وي او د انسان چې کوم دی قول او فعل دا د الله تعالی نه پټ نه دی الم ترى آیت عین دی کتلی تا ان الله چې بشک الله تعالی يعلم پویږي ما فی السماوات وما فی الارض په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په هغه څه چې په ځمکه کې دي ما یکون نوی من نجوا پټ مشوره ثلاثه د 3 کسانو الا هو مگر دی الله تعالی ورابعهم سلورم پدوی کې ولا خمسه او نه د 5 الا هو مگر هغه الله تعالی دی سادسهم شپږ غم بدوی کی ولا ادنا او نکم من ذلك لدینا ولا اکثر او نزیاد الا هو مگر ددوی معهم ددوی سره ده اینما کانو کم ذکر چی دوی وی ثم ينبئهم او بیا بدی اخیدوی تا بما عملو سچدوی کول یوم القیامت پرز د قیامت ان الله بكل شیء علیم بیشک اللہ تعالی په هر شی باندې پوهه دی واخر الدعوانا الحمدلله